د ملګری سره بحث مکوه د هغه ملګری سره چې هغه ستا نږدې ملګری دی او دا ستا رښتینی ملګری دی لهذا د خپل رښتیني ملګري سره بحثونه مه کوه په وړو وړو خبرو باندې د هغه سره اختلافات او بحثونه دا مه راوله دې نه رسول صلی الله علیه وسلم منع فرمایلې ده او دویم د خپل ملګري سره هیڅ کله مذاق مه کوه د هغه سپکه مه کوه بعضې ټیم ملګري ناست دي که نه یو پکې راولګېږي د خپلو ملګرو مذاق وړاوئ دا هغه سپکاوی کوي دا یاد ساته دا مذاق دومره خطرناک څیز دی که نه چې دا ګورې بعضې ټایم په دې زړه باندې لګي بعضې ټایم په ته د ګپ نه یو خبره داسې وکړي چې هغه به ستا د ملګري په زړه باندې ولګېږي او دغه وړه وړه خبره په دې زړه کې جمع کېږي آخر کار د دې نه یو غټ اختلاف او ستا خلاف د هغه په زړه کې د نفرت هغه غر جوړ شي د دې وړو وړو خبرونه لہذا هیڅ کله د خپل ملګري سره مذاق مه کوئ د هغه مذاق مه وړاوئ د هغه سپکاوی مه کوئ بلکې په درنو الفاظو سره خپل ملګری رابلئ په مجلس کې ناست یې خپل ملګري ته قدر ورکئ د مذاق دا معامله هیڅ کله په ملګرتیا کې مه راولئ او دا یاد ساتئ د کمې ملګرتیا په درمیان کې چې مذاق راننوځي که نه نو دا ملګرتیا بیا ملګرتیا نه پاتې کېږي دا مینه چې دی دا بیا په نفرت سره بدلیږي لہذا ډېر احتیاط کوئ د خپل ملګري سره هیڅ کله